بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خانما او باور لرم چې روغ جوړ به خوشاله به. قدرمنو کتونکو نن را سره د پاکستان تحریک انصاف د ان 26 امنه ساجد مومن صاحب ناشته. ساجد مومن صاحب مونږ له د وخت را کولو ډېر زیاته مننه. مصروفیات هم ډېرو او خیبر ترجمان ټلویزیون لم وخت ورکو. نن به مونږ د امنه صاحب نه څه پوښتنې کوو د دوی د حلقې په حوالې سره. په دغه کې څومره تعمیراتي کارونه شوي دي، په کوم ځای کې کمې دي، هغې باندې هلته کې کار کول پکار دي. د هغې نه علاوه چې کوم په موجوده زموږ د نیشنل لیول سیاست دی هغې حوالې سره به هم کیسه پوښتنې کوو. 26 کنسټیټیوشنل امینډمنټ حوالې سره دغه چې نوي کوم چې بیلونه په پارلیمنټ کې بل ورځ پاس شوي دي د هغې په سیاست باندې، د پاکستان په تحریک انصاف باندې او د دې ملک په جمهوریت باندې څه اثرات کیدی شي. یو بله مهمه خبره چې نن سبا د پاکستان په میډیا کې هغه ډېره زیاته ګردش کوي د ډونالډ ټرمپ پریزیډنسي او د هغې د پاکستان تحریک انصاف سره کنیکشن یا د پاکستان تحریک انصاف یا د عمران خان په رهایي باندې څه اثرات کیدی شي. مینې صاحب اول خو راته دا ووایي چې د 2024 چې کوم الیکشن شوی دی نو د تاریخ هغه الیکشن دی چې د یو سیاسي پارټۍ نه سمبل واخیستلی شو، د هغې چې کوم کینډیډیټ شو یا د الیکشن کمپین لپاره هغوی ته اجازت نه و، چېرته کې خلک راټولېدی نه شو، اف آی آر به کټ کېدلې. نو د دغه الیکشن په حوالې سره هم څه تجربه شوې ده زموږ کتونکو سره هغه شریکه کوي. ډېره مننه. د ټولو نه مخکې سنگر خان ستاسو چې کوم چینل دی د دې ډېره زیاته شکریه چې موږ ته ټایم راکړو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ. څنګه چې تاسو تپوس کړی دی حقیقت دا دی چې دا زموږ دپاره یو نوی ایکسپیرینس و دا الیکشن، چونکې ټول څومره کینډیډیټ ټولو دا کوشش و چې موږ ته د بیټ نښه میلاو شي، هغه د عدالت په ذریعه باندې د اسټابلیشمنټ په ذریعه باندې موږ نه چې کوم سیمبل و هغه واخیستلی شو. ډېر عجیبه الیکشن دا و چې که چېرته تاسو وګورئ ډېر عجیبه نشانات باندې دا الیکشن دغه شو د هر کینډیډیټ. خو الحمدلله که وګورئ د ټول پاکستان کې چې څومره عوام دي خپل بینګن او چې کوم عجیبه نشانات هغه ډون کر خلکو راویستل، په هغې باندې مهرونه ولګول. او الحمدلله زه دا یم چې موږ 1/3 میجارټي سره راغلو. خو چونکې هغه وګورو فارم 47 باندې چې کوم ریزلټونه چینج کړلی شو دغه رنګې څنګه تاسو د ایکسپیرینس خبره وکړه. حقیقت دا دی چې موږ د 2013 الیکشن کمپین هم کړی دی، د 18 کمپین هم موږ کړی دی، 24 هم موږ وکړو. دا ډېر زیات یو عجیبه ایکسپیرینس دی چې ډېر د ظلم او د جبر او د بربریت کومه انتها شوې وه. د هغه زما په خیسه چې ټولې دنیا ته ښکاره ده. دلته فارم 47 باندې په کومه طریقه باندې خلک رالل او بیا د 17 سیټونو چې په 17 سیټونه هغوی اخیستي وو. دغه رنګې اوس دا کوم قانون سازی چې تاسو وایي چې هغه په کومه طریقه باندې کوي، خلک د کورونو نه پورته کول، اغوا کول، ماشومان اغوا کول، زنانه اغوا کول، کورونه ورانول، شاپینګ پلازې او نور چیزونه ورانول. حقیقت دا دی چې دومره ظلم وشو، د هغې باوجود هم هغه ظلم هم شروع دی. خو دې سره د تحریک انصاف چې کوم خپل نظریاتي ورکران دي، خپل نظریاتي MNAs دي، هغه خپل لیډر سره همغه رنګې ولاړ دي. ټیک مینې صاحب ویلی کېدل د الیکشن نه مخکې یوه خبره به ګردش کوو، ستاسو د حلقې خبره کومه چې دلته کې یو مخصوص کس دی او هغه به همدا سیټ ګټي، څه پیسې ورکړلی شوي دي. نو که پیسې فرض کا ورکړلی شوي وي او دغه خبره چې خلکو کوله چې دی به همدا سیټ ګټي، هغه خبره غلطه ثابته شوله. څه داسې وجه وه چې تاسو دغه سیټ بیا هم وګټو باوجود د دې چې تاسو باندې د ریاست له طرفه عمدته مسایلو بیا د لوکل دلته کې چې کوم خلک او سیاستدانانو کومو خلکو به دغې باندې الیکشن کو څه مخصوص خلک یو سړي طرف ته زما اشاره ده. نو څه داسې وشو چې هغه تاسو سیټ وګټو؟ حقیقت دا دی زه دا وایم چې څنګه مخکې یوه ناره وه چې طاقت کا سرچشمه عوام، نو هغه کار څومره پلانینګونه شوي کله چې عوام راوځي د هغې مقابله یو څیز هم نشي کولی. الحمدلله یوازې د ضیاء محمد خبره به موږ نه کوو، په ټول ملک کې عوام راووته سره د دومره رکاوټونو او سره د دومره مشکلاتو باوجود. الحمدلله
هغه منډیټ پاکستان تحریک انصاف ته ملاو شو چې د هغې اسټابلیشمنټ او زموږ چې څومره ادارې دي او څومره نور قوتونه دي څومره سیاسي قوتونه دي ټول سوچ هم نشو کولی. نو الحمدلله د هغې باوجود د دومره ظلم او بربریت باوجود یو صوبه کې موږ ته حکومت ملاو شو. مرکز کې حقیقت دا دی چې زموږ حکومت و خو چونکې فارم 47 باندې هغه چینج کړلی شو دغه رنګې یوازې دلته نه په ټول ملک کې چې کومه سټیټس کو وه هغوی دغه رنګې دعوې کړې او هغوی به دا خبره کوله چې زموږ خبره شوې ده او حقیقت دا دی چې د هغوی لپاره کمې لارې هموارې شوې وي چې اوس بالفرض معلوم ساجد خان دی زما په مقابله کې بل ساجد مطلب دا دی چې هغه به د ډریور کلینډر به کتلي خو چې هغه به د ساجد نامه به وه دغه رنګې مطلب دا دی چې داسې موږ سره اسرار کم ملګری سره دغه رنګې بل ملګري او سیم هغوی په شانتې نشانات ونه کتل. نو زه دا یم چې ټوله مشینري یو طرف ته وه عوام بل طرف ته و. الحمدلله د عوامو طاقت چې کومه دی هغه په ټولو معیاري شو او د هغې په صورت کې زه دا یم چې زه او داسې نور MNAs الحمدلله قومي اسمبلی ته ورسېدو په صوبه کې حکومت. MNA صاحب تاسو د پاکستان تحریک انصاف یو نظریاتي ورکر یې ودرېدلې د 9 مې شانته کې واقعه وشوله هغې باندې تاسو د ذاتي طور د ظلم او د جبر سره تاسو مخ شوئ. بعد د هغې نه د الیکشن په دوران کې چې بیا کوم دغه ظلم جبر او هغه هم تاسو فیس کړو. موجوده چې کوم د 26 کنسټیټیوشنل امینډمنټ پاس کېدو نو د پاکستان تحریک انصاف بعضې خلکو ته دا اپروچ شوی او هغوی ته آفرز ورکړلی شوي د پیسو نو ذاتي طور تاسو ته څه آفر درکړلی شوی و څه داسې دمکۍ یا څه داسې تاسو باندې پریشر و دغه سلسله کې؟ یاره حقیقت د پریشر خو په ټولو باندې و ځکه چې که وګورې هغه ټایم کې زموږ چې کوم کاروبار و هغه بند کړل شوی لا تر اوسه پورې بند دی. خو زه دا وایم دا حقیقت دا دی چې آفر هم زموږ د تحریک انصاف الحمدلله زموږ شمار هغه ورکرانو کې دی یا هغه MNAs کې دی چې څوک دا جرأت هم نشي کولی چې موږ ته آفر راکړي. موږ الحمدلله هغه پارټۍ کې دا مخصوص MNAs دي چې هغې کې دا دي چې دا په یو صورت کې ماتېږي نه. نو الحمدلله هغه موږ ته آفر هم نه دی راغلی او هغوی دا جرأت هم نشي کولی چې موږ ته آفر راکړي. هغوی ته پته ده چې دا ویکټ چې کومه ده دا کار څومره فرض میلاو شي خو دا مطلب دا چې ماتېږي نه. ټیک MNA صاحب تاسو باندې یو تنقید کېږي هغه تنقید به زه دا ووایم چې سیاسي تنقید دی. هغوی وایي چې یاره د تېر ځل هم MNA پاتې شو موجوده هم خیر دی خو دومره وخت نه کېږي لا هغه ارلی ټایم دی چې دوی تعمیراتي یا ترقیاتي کارونه نه دي کړي. نو کارونه مو کړي دي د خلکو نه پټ دي که نه په حقیقت کې نه دي کړي څه وجه ده؟ زه خو به دا وایم چې که موږ د دې ټنیور خبرو وکړو دې ټنیور کې خو زه اپوزیشن کې هلته ناست یم. اپوزیشن کې تاسو ته پته ده چې فنډ نه میلاوېږي خو د صوبې نه موږ ته څه نه څه دې کې خو حکومت هم کار نه کوي. موږ ته مطلب دا دی چې دغه طرف نه CM صاحب موږ ته ویلي چې یاره څه نه څه شیرز به تاسو درکوو. تېر ګورنمنټ کې زه دا پوره چیلنج سره وایم چې یاره کوم کار په 71 سال کې نه و شوی الحمدلله هغه تحریک انصاف کړی دی او هغه تشې خبرې نه دي. که چېرته تاسو وګورئ اوس البته که موږ دا وګورو موږ د کلپې روډ وګورو نو کار پې شروع کړو چونکې د PDM ګورنمنټ راغلی او کار سټاپ شو. واپس مو ته موږ 10 کروڑ روپۍ ریلیز کړي دي. سبا ما ټیکهدار واپس راغوښتی دی هغه سره به همدا خبره موږ کوو چې یاره دا کم کار په کار دی هغه کار ته نه کوي. باقي د پنډیرۍ او د انبار چې کوم روډ دی 64 کیلومتر روډ دی په هغې باندې کار شروع دی. دغه رنګې د خیزو بیزو روډ چې کوم دی هغه تقریبا 40 کیلومتر روډ دی هغې باندې څه نه څه بلیک ټاپ شوی دی خو چونکې تاسو پته یې چې صوبه کرایسس سره مخامخ ده. باقي که تاسو د کار خبره وکړئ نو زه به دا ووایم چې د خیزو بیزو ګریډ چې کومه دی هغه پکې کمپلیټ شو چې هغې تقریبا 83 کروڑ د هغې کاسټ و. دغه رنګې د بجلۍ کې 14 نوي فیډرې جوړې شولې تقریبا 250 جوماتونه سولرای شو. دغه رنګې د اوبو سکیمونه بېشماره مطلب دا دی چې د اوبو واټر سپلای سکیمز دغه رنګې وشلو. بیا دغه رنګې سمال ډیمونه تقریبا 7-8 پکې جوړ شلو. داسې که وګورو موږ د 2 ګریډونو دپاره د پنډیالۍ انبار دپاره ځان له ګریډ دپاره لینډ اکوزیشن موږ کړی دی د سکول په مقام باندې. دغه رنګې یکاون دپاره موږ ځان له د لینډ اکوزیشن کړی دی. سپورټس ګراونډونه 2 جوړ شوي دي په 2 باندې هغې ریهیب پکې شروع دی. دغه رنګې تقریبا څه ټوټل 180 کیلومتر روډ باندې زما ټنیور کې په دې باندې پریکټیکل کار شروع دی. دا که زه دا چېرته مخکې کېدلی
دا سیزونه نو زه دا یم چې اوس به زه له محمد ګوري ګلزار وې د یو سیز به هم پکې کمی نه وې. تاسو دې ته سوچ وکړئ چې په 71 سال کې په دریو تحصیلونو کې هاي سکول نه جوړېږي او د تحریک انصاف په درې نیم کاله کې چې زما کوم اپوننټ ما سره اپوزیشن کې چونکې ما سره ایم پی ایس د اپوزیشن راغلي هغوی د سټیګانو باوجود الحمدلله درې تحصیلونه داسې وو چې هغوی کې تر 71 سال کې هاي سکولونه جوړ شوی الحمدلله. هغوی کې په دریو تحصیلونو کې موږ هاي سکولونه هم جوړ کړل کلاسونه هم پکې شروع شو دغه رنګې پرایمري سکولونه په نیډ بیسس باندې موږ مطلب دا دی چې جوړ کړل. دغه رنګې د نادره که وګورو موږ زما د ټینور نه مخکې دا ټول پاکستان ته زه دا یم چې ټول ضلع محمد کې چې زموږ څومره ملک زموږ مومندان په ټول ملک خواره دي هغوی ته دا پته ده چې مومند کې به یو نادره کار کوو. اوس الحمدلله د فیضو بیضو لپاره ځان له نادره کار کوي د صافو لپاره ځان له نادره کار کوي دغه رنګې هیډ کوارټر کې ځان له 2 نادره کار کوي یکغون کې ځان له نادره کار کوي پنډیلۍ کې ځان له نادره کار کوي اوس امبار کې موږ منظور کړله. دا مطلب دا چې هغه څیزونه دي چې په دې باندې موږ او بله دا ده چې تاسو یې کار نه شوی یا پریکټیکل سخت کار نه نو تیر هم د عمران خان وټو دا ټول زه دا وایم دا اواز اډو کوم نه چې دا زما خپل وټ دی دا څه چې دی د عمران خان دی دا ټول د عمران خان نظریاتي وټ بینګ دی او تیر ځل ما په 1650 باندې لیډ باندې الیکشن ګټلی دی ځل موږ 20000 لیډ باندې ګټلې دي نو دا هغه څیزونه دي تحریک انصاف په کارونه ښکاره کېدل به کومه هو مین چې کومه د عمران خان مینیفیسټو لپاره هغې باندې کار کوو به تاسو هسپتالونو ته وګورئ هغې کې څومره کار شوی دی به صحت کارت چې کومه دی موږ له ډېر کار چې کومه دی صحت کارت او لنګرخانو او دغه رنګې نور یتیمخانې او هغه څیزونه چې هغه د عمران خان یو براډ ویژن و په هغې باندې الحمدلله دومره کار شوی دی چې د تحریک انصاف ما ته چې 1650 د لیډ 20000 ته ځي نو زه دا پوره امید لرم انشاءالله چې عمران خان سره دوی اوس کوم ظلم بربریت او جبر شروع کړی دی په جیل کې په هغه باندې کومه سخته تېرېږي نو زه انشاءالله دا امید لرم چې را روان ټینور کې به انشاءالله دا لیډ چې کومه دی دا به 40000 ته رسي د خیره سره دا به نور هم ډبل کېږي. ساجد مومن صاحب د تاسو د بنیادی سہولتونو خبره وکړله د هسپتال خبره مو کړله د ایجوکیشن خبره مو کړله اگر چې دا ضلع چې دا په دې کې د ډېر کار ضرورت دی دغه زه به دا ووایم چې په یو ټینیور او 2 ټینیور کار نه دی دې کې مخکې نه کار نه دی شوی یو سړی د هغې ذمهواري په هغه نه دی اچول پکار خو دغه چې کم کمی دي د صحت په سیکټر کې دی د ایجوکیشن په سیکټر کې دی سکولونه نشته دی پرایمري لیول سکول مسلې دي داسې د هائی سکول مسلې دي د روډونو ډېره زیاته غټه ایشو ده دلته کې تاسو ظاهره خبره ده ګرځېدلي به یئ نو سړکونه داسې دي چې هغه ډېر زیات په خراب حالت کې دي دغه حوالې سره ستاسو څه پلانینګ دی څه منصوبه بندي ده چې دغې باندې کار وشي په دغه مسلو کې ستاسو چې د وس ستاسو چې کومه ریسورسز دي ایم این اے چې کوم ریسورسز وي د ایم این اے نه موږ دا تمه نه کوو چې هغه د وزیر اعلی د لیول کار وکړي هغه د خپل ریسورسز مطابق د هغه نه د کار ایکسپیکټیشنز پکار دي نو ستاسو چې کوم ریسورسز دي د هغې دننه سپلینګ دی لپاره شته ریسورسز خدا ده چې الحمدلله ما سره په ضلع کې ډېر ښه ټیم را سره دی ما سره ایم پی ایس چې کومه دي ایم این اے موږ په یو پیج باندې څنګه چې ما خبره وکړه وختي چې یاره دې ته زه هغلته مرکز کې چې کومه دی اپوزیشن کې ناست یم ښکاره خبره ده دا زموږ یو ښه روایت دی خراب روایت دی خدا را روان دی چې د اپوزیشن څومره ممبرز دي هغوی ته ترقیاتي فنډ نه میلاویږي او دلته وزیر اعلی صاحب سره وقتا په وخت زموږ ملاقاتونه کېږي زموږ چې کوم زاړه روډونه دي د هغوی د ریلیز دپاره موږ کوشش کوو دغه رنګې نوي روډونه چې کومه دي هغه موږ ورکړي دي باقي تاسو د ریهیب خبره وکړله ریهیب باندې موږ روډونه ورکړي دي چې کوم روډونو حالت زار خراب دی انشاءالله امید لرو که وګورئ موږ ملکي صاحب باندې کوم چیلنجز دي د لیډر د راخلاصولو دپاره زموږ کوم کوششونه دي هغه هم ورسره شروع خو دې سره سره وقتا په وقتا زموږ دلته ریویو میټینګونه هم کېږي د ډسټرکټ په لیول باندې هم کېږي هلته سی ایم هاوس کې هم کېږي نو امید لرو چې انشاءالله کوم چیلنجز دي که ګورنمنټ وچلېدو نو په ټولو چیلنجز باندې به انشاءالله موږ حتی الوسه کوشش کوو چې په ټولو باندې موږ قابو به یې ومومځو. ایم این اے صاحب دغه خو چې نو د ایم پی ایز له پکار دی چې تاسو نیشنل لیول مرکزي اسمبلی کې تاسو خپل د نوعیت یو مسایل دي ایم پی ایز له پکار دی چې هغوی په دغې باندې کار وکړي د پاکستان تحریک انصاف خلکو له ووټو د نظریې په بنیاد باندې خلکو ورکړی دی د هغوی ګیلې په ځای باندې دي که تاسو کار ونه کوئ هغوی سړکونه جوړ نه کوئ هغوی د سکولونه کالجونه جوړ نه کوئ نو بیا به په دغه په پی ټي آی کې او دا کوم چې دی نه مخکې د روایتي خلکو په هغوی کې به څه فرق پاتې نه شي د نیشنل لیول سیاست طرف ته زما
سعید مومن صاحب دغه چې کوم چې نوي بلونه پاس شو په مرکزی اسمبلی کې حکومت پاس کړل هغه کې دوه دغه داسې دي چې باغې باندې خبره کول غواړم دوه بلونه یو دا ده چې د ججانو تعداد چې دی د سپریم کورټ هغه موجوده وخت سره دی دوی هغه کوشش کوي چې 34 34 هغه ورسوي نو ویل کېږي دا چې په سپریم کورټ کې 58,000 کیسز چې دي هغه پینډینګ دي که حکومت د دې لپاره دا ججانو تعداد زیاتې چې په دې پینډینګ کیسز کې کمی راشي خبره ده پاکستان تحریک انصاف په دې ولې اعتراض کوي زمونږ حقیقت ته زمونږ اعتراض په دې باندې نه دی چې ججان زیات شو هغې سبا کیسونه مطلب سپیړي شي خو دې دپاره چې دا کومه کمیټي جوړه شوله حقیقت دا ده چې دوی څنګه د وزیر اعلی او وزیر داخله انتخاب کوي یا د نورو وزیرانو کوم انتخاب کوي هغه زمونږ دغه دو سټانس دو چې دې دپاره د عدالت کې څنګه خپل پروسس دی چې کوم سینیر ججات په کوم پروسس باندې راځي په هغه پروسس باندې 34 په ځای باندې د هغه 50 کړی شي په هغې زمونږ اعتراض نشته دی خو چې اوس حقیقت دا دی چې کم 45 باندې کم خلک راغلي دي او هغه خلک د هغه ججانو انتخاب کوي نو هغې کې خو به زه دا یم چې د انصاف جنازه د مخکې نه موتې ده ځکه چې اسټابلیشمنټ د عدلیه زموږ څومره د اسټابلیشمنټ زیر اثر وه نو اوس خو چونکې دغه 45 او کم کرپټ ټوله ده د هغې نور هم زیر اثر شوله نو د الله پاک نه به موږ دا دغه کوو چې الله پاک دې زموږ په دې ملک باندې هم رحم وکړي خو دا ده چې امید څه نه ښکاري امید دا نه ښکاري چې د انتصاب تقاضي الریډي نه پوره کېدلې اوس چونکې په دغه طریقه باندې ججانو انتخاب کېږي کوم چې دوی امینډمنټ وکړل نو موږ صرف دا ویلی شو چې د پاکستان د انصاف نظام انا لله و انا الیه راجعون صحیح دغه کې یو بل بل دی چې په هغې کې د څومره چې د چیف سروسز دي د خصوصا بیا د آرمي چیف دی که هغه د نیوي چیف دی که هغه د ایرفورس دی نو د هغوی چې کوم دا ټینیور د مخکې 3 کاله اوس 2 کاله ورسره مزید ایډ کړل نو 15 کاله شو ویلی کېږي چې 15 کاله به ورته ایکسټینشن هم ورکړلی کېږي پاکستان تحریک انصاف په دې باندې کنفیوز ښکاري سلمان اکرم راجا په خپل پریس کانفرنس کې وی چې یہ آرمی کا ایک انٹرنل معاملہ ہے اور ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے باقی دا سنور خلق له طرف دارال چې هغوی ته اعتراض دی پې نو دا کنفیوژن ولې دی کنفیوژن خدا ده چې یو خو که زموږ د پارټۍ څوک اعتراض وکړي چې یاره دا ایکسټینشن نه دی پکار نو هغوی موږ ته هم دا وایي حقیقت دا دی چې دا ایکسټینشن موږ هم ورکړی دی یو خبره وکړم هغه عمران خان دغه کوي کنفیس کوي چې دا معنا غلطي شوې ده باجوالا ایکسټنشن ورکول زما غلطي و زه هم دا خبره لراتلم منګه که بالفرض منګه ته دا پوزیشن مرګوري دا خبره کوي چې تاسو خپل ټینه ورکی دا ایکسټنشن ورکړو د حکومت مرګوري دا خبره کوي چې تاسو خپل ټیم کې دوی ته ایکسټنشن ورکړو نو حقیقت دا دی چې موږ هغه غلطي تسلیم کړې ده او موږ بار بار تسلیم کړې ده چې یاره د یوازې د آرمي چیف نه بلکې که هغه د عدلیې او که هر سټیک هولډر وي چې هغه ټیم پوره شي پکار چې هغه ریټایر شي هېڅ چاته ایکسټنشن نه دی پکار اوس وخت کې زموږ د پارټۍ او زموږ د لیډر او زموږ بیانیه چې کومه ده هغه دا ده چې یاره ایکسټنشن هېڅ چاته هم نه دی پکار که یو ځل دا دوی دا یو ریزن دغه کوي نو زه دا یم که موږ نه یو غلطي شوې ضروري خو نه ده چې هغه بار بار دوهراو شي پکار دا ده چې نور دا سیز بند کړلی شي او مکمل مطلب دا په دې پابندي ولګولی شي چې یو ایکسټنشن بار بار نه بلکې دا د سره ناړو په کار نه دی بس چې د چا ټیم پوره کېږي او هغه ریټایر کېږي میں صاحب آخري سوال کوم د امریکا کې صدارتي الیکشنز وشو په هغې کې ډونالډ ټرمپ د امریکا پریزیډنټ الیکټ شو د پاکستان تحریک انصاف سره یو خبره تړلې شوې ده چې یاره دوی په دې باندې ډېر زیات خوشحاله دي د هغه نه امیدونه خپل ساتلي دي نو څه وجه ده داسې آیا امیدونه په حقیقت کې شته پسې پراپیګنډه ده او که وي نو د پریزیډنټ ډونالډ ټرمپ د پریزیډنسي به د پاکستان په سیاست باندې او د عمران خان د جیل چې کوم دغه ورځې شپې دي په هغې به څه اثر وي وخت کې څومره سینیر لیډرشپ دی زموږ د ټولو دا سټانس دی چې موږ الحمدلله په دې ملک کې 25 کروڑ عوام پراته دي زموږ د ټولو نه غټ فوکس دا دی چې دا عوام به دا فیصله کوي چې عمران خان د جیل نه راوځي هغه به جیل کې پروت وي د کومې پورې دا عوام نه راوتي دوی دا فیصله نه کړي د خپل دلته د اقتدار د بدلولو دپاره د خپل ملک د مستقبل تعین کولو دپاره دا عوام به دا فیصله کوي خو دوی هغه زموږ پښتو کې یو دغه دی دوی د خپل سوري نه هېرېږي چونکې دوی څومره ټویټونه کړي د ډونالډ ټرمپ خلاف چې یاره دا پاکستاني عمران خان چې کومه دی دا د
پاکستان ډونلډ ټرمپ دی نو دوی حقیقت دا دی ډیلیټ کړل هغه ټول ډیلیټ کړل ځکه لازم هغه ټول ډیلیټ کړل دوی د خپل سوی نه ویریږي چې لکه موږ سوي او دا وشو سو دوی ته امید نو چې ډونلډ ټرمپ په دومره میجورټي سره راځي دوی خپل ډیلیټ کړل دوی دا ډیره تعجب خبره ده چې نن څنګه سټیټمنټ راغلی دی نه موږ سوي دي او دوی ډیر زیات د دوی که تاسو دا دوه ورځې میډیا وګورئ ورځ دی ویډیو تاسو وګورئ د دوی چې تحریک انصاف پر اوچل کود کوي خوشاله دي یار موږ تاسو یو ایکسپریشنز موږ راوخی چې موږ عوامو په منځ کې جلسه کې ویري او تاسو اصل کې د خپل سوی نه ویري تاسو چې سوي دي تاسو ته پته ده چې څومره انټرنیشنل لوبي دی هغه دې خبره ده چې تاسو کوم سټانسو چې ټرمپ نه راځي او دلته عمران خان چې کوم دی پاکستاني ټرمپ ته او به یا په دې باندې موږ د بیانیه خرابولو کوشش کوي زموږ بیانیه په دې نه خرابېږي زموږ بیانیه وسم دا چې څنګه په 2024 الیکشن کې عوامو دا فیصله کړې وه زموږ اوس هم دا بیانیه ده چې د عمران خان د راوتلو فیصله عمران خان واپس دلته په اقتدار باندې واپس وزیر اعظم راوستلو فیصله دا به صرف او صرف د پاکستان عوام کوي دا به نه ډونلډ ټرمپ کوي او نه دا د انټرنیشنل اسټابلیشمنټ کار دی خو دوی چونکې د خپل سوی نه ویریږي نو د دوی لپاره موږ صرف دا ویلی شو چې د ویرې تعویض ځان ته وکړي نور انشاءالله چې انشاءالله تحریک انصاف محکم په د عوامو په طاقت باندې چې څه کړي دي د عوامو په طاقت کړي او انشاءالله روان وخت کې به هم دغه کوي ټیک ساجد مومن صاحب ډېره زیاته مننه خیبر ترجمان ټلویزیون نن وخت ورکړو معلومات هم ورسره شریک کړل خوشحاله اوسئ قدرمندو کتونکو دا پروګرام په دې ځای باندې سر ته رسي په بل پروګرام کې به لیدل کتل کېږي تر هغه وخته پورې بلوي الله سپارم خوشحاله اوسئ